السلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، امید لرم چې ټول ښه او جوړ. نن ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم د نوې ویډیو سره. دا ویډیو د فیسبوک یو سیټینګ په باره کې ده. دا هغه سیټینګ ده که تاسو چېرته د بل چا په موبایل کې خپله آی ډي کولاو کړې وي، بیا مو هغه لاګ آوټ نه وي کړی او تاسو نه هېره شوې وي، نو هغه به تاسو د خپل موبایل نه بیا څنګه د هغه موبایل نه لاګ آوټ کوئ. نن به ستاسو دا طریقه درښیم. دا ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د دې دپاره به تاسو خپله فیسبوک آی ډي کولاو کړئ. د فیسبوک آی ډي کولوېدو نه بعد به تاسو په دغه درې لکیرو کلیک کړئ او لاندې به راشئ، په سیټینګ او په پرایوسي کلیک کړئ. بیا به دلته په سیټینګ کلیک کړئ. دلته به لاندې راشئ، سیکورټي اینډ لاګین باندې به کلیک کړئ. سیکورټي اینډ لاګین کلیک کول نه بعد دلته ویر یو آر لاګډ ان، نو دلته په سی آل به کلیک کړئ. دلته به تاسو ته ټول هغه موبایل راوړی چې ستاسو آی ډي په کوم موبایل کې لاګ آن ده. نو که تاسو دغه موبایل نه څنګه کولی چې دا خپل آی ډي لاګ آوټ کړئ، نو سمپله په دغه درې ټکو به کلیک کړئ او په لاګ آوټ به کلیک کړئ. د هغه موبایل نه به ستاسو آی ډي لاګ آوټ شي. د بل نه به بیا به په ډاټا کلیک کړئ، په لاګ آوټ به کلیک کړئ، ستاسو آی ډي به د بل. که تاسو غواړئ چې په یو ځای د ټولو موبایل نه زموږ آی ډیانې لاګ آوټ شي، نو په لاګ آوټ آف آل سیشن باندې به کلیک کړئ. نو ستاسو څومره نور موبایل کې ستا آی ډیانې کولاو وي، نو هغه به دونه په یوه کلیک سره لاګ آوټ شي. ملګرو، که ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په الله مو سپارم. د الله په امان.